جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشته خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي ټول په یو ځای توره کړې ده محترمو که چیرې دا لږ د اعلامیه وار وایي که چیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه ووتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه مونږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي محترمو د دې جرګې نور هم ډېر شکونه دي خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پریکړې کړې دي د دې پریکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلعې او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 2,40,000 تعداد راځي دا به غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپله خاوره د مسایلو حل لټوي محترمو په دې خاوره چې څومره وسایل دي د دې وسایلو په هکله جرګې پریکړه وکړه چې دې 80 کسانو یو کمیټي سیټ کړې ده هغه د ټولو ضلعو د هغه دوکۍ څنداوۍ نه راواخله د چمن نه تر کوهستان چتراله پورې د ټولو وسایلو معلومات راخلي و ټولو سیمو ته ځي چیکینګ کوي چې کوم وسایل د اولسونو په ګټه دي هغه وسایل پرېږدي چې بس کاروبار دې جاري وي خو چې کوم وسایلو باندې څوک غاصب شوی دی هغه به پیږي ځای بندوي جرګې پریکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو دپاره د دې وطن د لادرکه خلکو لاپته افراد دپاره او په دې خاوره باندې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو دپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي هم به دلته پیدلت پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت و بغیر پاسپورټ ویزې هغه به بیا بحال کېږي که چیرې دا پریکړه عملي نشوه نو په ډیورنډ لاین باندې چې کوم کسټم یا د پیسو چګولو کوم دفترونه دي جرګه به د هغې مخته کیني او هغه به بندوي دي جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله هغه به ټولو ضلعو ته ځي خصوصي به کورم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلعو کې به
د جنگ بندۍ او د پریکړو کولو د فیصلې دا ډیورنډ لاین ګیټونه چې کوم دي دا د چمن نه واخله بیا تر دیره پورې چې څومره امراضي دا ټول پکې شامل دي پدې کې جرګې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پس وردی یا بغیر وردی یو پښتون به هیڅ چاته یوه روپۍ بتخوري نه ورکوي او کچیرې چاته د بتخوري کار کېده یا په زور یې اخیستله دا کان ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي جرګې فیصله وکړله چې څومره آی ډي پیز دي کډوال دي په پښتونخوا کې هغې کډوالو چې کومې قبیلې علاقې دي هغه علاقو ته یې اختیار ورکړه چې ته ورځ راته وټاکه او وخت وټاکه چې په دې ورځ په دې وخت د دې ځای نه کلي ته ځم جرګه او پښتانه به درته په سر وي موږ دې رسوو جرګې پریکړه وکړه چې په پنجاب په سیند او په فیډرل علاقو کې د پښتنو سټوډنټانو سره د مزدورانو سره یا هلته میشت پښتنو سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي هغه دې بند کړلی شي خو که چیرې هلته په دې بنیاد باندې د چا سره چا بد وکړل چې ته پښتون یې دا جرګه او پښتانه به هغه ته ټول ځانونه ورسوي جرګې پریکړه وکړه چې د دغې ملک کوم پخوانی عمراني معاهده وه عمراني معاهده معنا آیین هغه نور په دې وطن کې د چلېدلو نه دی نوې عمراني معاهده دی د دغې اولسونو د مشرانو په خوښه باندې دا جرګې دا پریکړه وکړه چې قبایلي علاقو ته چې د کومو ایوارډونو یا د کومو مرستو اعلانونه شوي وي هغه دې ترسره کړل شي جرګې پریکړه وکړه چې د موجوده پاکستان د آیین 244 فوج په سیاست او انتظامات کې مداخلت نشي کړلای کوم چې دوی کړی دی د دغې آیین د آرټیکل 6 مطابق دی د هغو خلاف کاروايي وشي جرګې پریکړه وکړه چې د 161 سیټو آرټیکل مطابق د بجلۍ چې څومره منافع قرض پاتې ده هغه د پښتونخوا ته ډایرکټ او فوري طور باندې ورکړل شي او جرګې پریکړه وکړه چې پښتانه هیڅ ملټري کوډ او هیڅ انټرمنټ سنټر نه مني دا د فوري لرې کړل شي جرګې پریکړه وکړه چې د 158 مطابق په قدرتي ګیس چې څومره هم یا د 1991 انډس واټر کارډ مطابق څومره اوبه د دغې وطن حق دی هغه د ورکول کیږي دغه جرګې پریکړه وکړه چې بلاک شناختي کارت دی فوري طور باندې بحال شي که یې نه کړل بحال بیا به دا ټول پښتون د خپل شناختي کارت مطابق نوی اعلان کوي کیدای شي ټول یې ور واپس جرګې پریکړه وکړه چې څومره سیاسي قیدیان دي هغه د ټول رها کړل شي په دې څو ورځو کې د جرګې په بنیاد باندې چې څومره نیولي شوي خلک دي هغه د علي نه واخله تر جمشیدو چې څومره هم د مختلفو ضلعو خلک دي هغه د رها کړل شي او جرګې پریکړه وکړه جرګې پریکړه وکړه چې دې جرګه کې د شرکت په بنیاد
یا په دې جرګه کې ځای ورکولو په بنیاد یا دې جرګې ته د کومک ورکولو په بنیاد که د یو فرد خلاف هم چا کاروایی وکړله دا جرګه به بیا فوراً دومره سخته فیصله کوي چې د هغې به تصور څوک نه وکړي. جرګې پریکړه وکړه چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور دا یو تور قانون دی چې په پښتنو نافذ دی دا د فوري طور باندې د دغه وطن نه ختم کړلی شي. جرګې پریکړه وکړه محترمو غلط الفاظ چا څوک کوي هم دلته یې خلاروئ. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتون وطن یو روایت داسې دی چې په هغه کې بدماشي به سړی وکړي مړی به سړی وکړي خو په بدل کې به دوی د هغه خور د هغه ورېره هغه په سزا کې چاته واده کړي. دې جرګې پریکړه وکړه چې دا روایات نور ختم. جرګې په دې خاوره باندې چې څومره هم دا مطالبات یا یو مطالبه هم دا ده بلکې یو خواست دی. مطالبه نه ده یو خواست دی. ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بر وطن کې د ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي. دا یو خواست. جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اتوار ته به د دې جرګې د ټولو مطالباتو په حق کې او په دې وطن کې د جبر او ظلم پر خلاف د هر ضلع په صدر مقام باندې هر ضلع خلک ټول کامونه او پارټي په یو ځای راوځي. ټول پښتون بیلټ په یو ځای باندې د دې سره ولاړ وي. دلته چونکې زموږ سره لکیو منټ دلته زموږ سره لکیو منټ صبر وکړه. دلته په دې پنډال کې زموږ سره په سټیج باندې د دې صوبې ډېر محترم وزیر اعلی علي امین خان ناست دی چې کوم شکونه او کوم آیین مطابق د دغه ملت حق جوړیږي موږ دته دا مطالبه کوو چې د خپلې اسمبلۍ نه بیل ورته پاس کړه. دغه ټولو جرګې پریکړه وکړه چې د دې صوبې گورنر چې د سیاسي ګوند دلته په دې جرګه کې شامل دی هغه د هم په دې کې چې څومره هم ایکشن کولی شي په هغه کې د صوبایي حکومت یا نور دی څه کولی شي سره کومک وکړي. دا جرګې چې څومره پریکړې کړې دي په دې باندې موږ خپل منځ کې قسم سره کړی دی خو ستاسو نه هم دلته حلف اخلم چې په دې به ټول پښتانه سره ولاړ وو. یو منټ دا د جرګې پریکړه ده چې په پی ټي ایم باندې کوم پابندي لګېدلې ده هغه دې لرې کړله شي. جرګې پریکړه کړې ده چې کوم دلته شهیدان وشول هغه خلاف ته چیف منسٹر صاحب جوډیشل کمیشن جوړ شي چې څوک ملوث دي او د چا په آرډر شوي دي هغو ټولو ته د حکومت پارټۍ دلته په دې جرګه کې موجوده ده دا جرګه
د سزا او د هغو سره د هغې رویې چې دوی څه کړي دي د هغې غوښتنه کوي. محترم ملګرو، دا د جرګې مطالبات مونږ چیف منسټر ته هم دلته لیکلي ورکوو او داسې هره سیاسي پارټۍ هغو ته هم ورکوو. په آخر کې ټول به حلف اخلو. زه به نام اخلم، تاسو خپل خپل نامونه چې داسې نه وي چې تاسو هم یو نام اخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه منظور احمد پښتین د عبدالودود زوی په هوش او آواز کې دا لوړ او قسم کوم چې د دې جرګې د هرې پرېکړې سره به او د دې جرګې د راتلونکي هر عمل سره به بشپړه ملګرتیا کوم. په دې لار کې بس د هیڅ قسم قربانیو څخه سرغړونه نه کوم. تاسو او لوی خدای زمونږ په دې قسم او سوګند ګواهی. ملګرو، زه پوهېږم ستاسو جذبات په زیات وي، خو دا یو سفر دی چې په شریکه باندې شروع شو. انشاءالله انجام به یې هغه جوړېږي چې ستاسو په زړه کې دی. زه بیا هم درته وایم، دا سیاسي ګوندونه او دا د قبایلي ضلعو مشران او دا چیف منسټر دغو ټولو ته یو سلام وکړئ چې دا څو ورځې دوی در سره تېرې کړلې او دوی اوس به دعا هم کېږي، اوس به دعا هم کېږي. یو منټ صبر وکړئ. اوس دعا کېږي، خو په دعا نه اواله یو منټ مونږ چیف منسټر ته ورکوو چې کومې خبرې ده په وس کې دی هغې باره کې دی څه کوي.